فارکس ټریډینګ څنګه کی اول دا چې ته د یو بروکر وي په فارکس ټریډینګ چې د فورکس د څه شي مخفف ته د فارن ایکسچینج فورکس څه ویلي فارن ایکسچینج په دې کې خلک تجارت کوي کم تجارتونه پکې کوي بیٹ کوین پکې اخلي خرڅوي پکې ډالر پکې اخلي خرڅوي پکې نو د لپاره شرایط څه دي د لپاره دا شرایط چې تاسو سره مثلا 10000 روپۍ دي مارجن دې ته ویل شي مارجن څومره 10000 روپۍ نو تاسو سره 10000 روپۍ خو تاسو سره جمع دي کنه تاسو بانک یا اکاونټ ته هغه ته معلومه دي چې تاسو سره 10000 روپۍ مارجن خو بروکر تعالی 10000 روپۍ پوزیشن نه درکوي بلکې تعالی پوزیشن درکوي هغه ته لیوریج ویل شي لیوریج 10000 روپۍ دي سره نو لسته چې پلس کې ضرب ورکې څو شول نو 10000 په ځای باندې تاسو 1 لک روپۍ لیوریج درکي د لیوریج نه پوزیشن درکي د معاهده ولا چې کومه پوزیشن ده چې تا په लाख روپۍ خرید او فروخت کول شي در سره دي 100 روپۍ 10000 روپۍ او خرید او فروخت څومره کول شي د 1 लाख روپۍ د بروکر تعالی درکې نو د 1 लाख روپۍ پوزیشن چې د تعالی درکوي دا خدا سي شی دی لکه تعالی چې लाख روپۍ سو قرضا درکې خو لیکن دغه بروکر په دې باندې تانا یا پیسې کټ کوي یا کله کله لیکلي وي الته کې چې سویپ فری یعنی درنه نه کټ کوم پیسې درنه نه کټ کوم فری راشه ګټه کوو نو نقصان دی او ګټه دی نو دا د دې وجه نه لیکلي ک بانک باندې چې لیکلي چې اسلامي بانک نو خلک زیات تر وایي چې زمانه هو په لیوریج باندې چې ماته کم پوزیشن راکې د लाख روپۍ چې راکې په دې خو مانه پیسې نه کټ کوي یعنی 10000 روپۍ در سره دی کاروبار د سوکای लाख روپۍ در سره دی کاروبار د سوکای د 10 लाख روپۍ در سره دی کاروبار د سوکای د یو شلو یا کروڑ روپۍ کاروبار نو فارن ایکسچینج ولا ځان ته ډېر مالدار وي په خپل ځړ کې وي کزه ډېر مالدار هم منځ کې شي وینا نو چې دی 10000 روپۍ در سره دی د بروکر ته د 1 लाख روپۍ غدر پوزیشن در کوي نو 1 लाख روپۍ دغه تختیدلو سم امکان شته نه سامان هم منځ کې شته نه کنه منځ کې سامان نشته بلکې دلته کې سی اف ډي دغه اصطلاح دا کا سی اف ډي دا کانټریکټ فار ډیفرنس چې کومه سودا ته وکړه پاږي کې ګټه او نقصان وګړه چې په شپه کې د ګټه او وګړه کا نقصان دی دا برابرۍ 1 लाख روپۍ سره زر د واخیستل کنه 1 लाख روپۍ سحر د هغه سره زر ګران شول په 1 लाख روپۍ د 100 غټلې 2000 روپۍ 2000 د پیو غټلې یا د سار په نقصان او څومره دی او 5000 روپۍ نقصان دی نو بروکر سره خو 10000 روپۍ پراتی دي کنه د سره زر ته په لاس نه ملويږي سره زر منس کې نیوي بس خلی سره برابرۍ ګټه او نقصان سره برابرۍ نو دا سودا جایز ده نه کوم منس کې څه نشته نه پیسې منس کې شته نه مال شته چې ته په قبضه وکې سو کې در ته ما लाख روپۍ شپې چې کوم سودا وکړه سره در عمل راکا نه در کوي وای چې په लाख روپۍ د ګټه کړی اب ګټه در کوم 2000 روپۍ که نقصان دې کړی ادر نه کټ کوم اکتا د شپې د سوداګانې کولې او چې کم مارجن دی او مثلا 10000 یا लाख روپۍ اده په ختم کو نو بیا بروکر خود به خود تا ته ضرب در کی تا دغه نو بس بلای مولای نه من نو بس ځکه چې بیا وخت تخت کنه نو دنیا دی کی نو دیو جن دا او په دې کې د شیرز ما اخلي د شیرز کم دي د شیرز چې کم دي د کمپنۍ شیرز حصص یو کمپنۍ دا کنه مثلا लाख روپۍ کمپنۍ د ټول قیمت دی نو زې په زر روپۍ باندې تقسیم کو 100 روپۍ ترا کې زر دایره کې نو د ټوله کمپنۍ په حصص تقسیم کو سری 100 باندې تقسیم نو شیرز هغه کمپنۍ چې هغه اسټ موجود دي روانه کمپنۍ اسټ موجود دي هغه شیرز په ګرانو پیسو باندې خرڅول شي کنه اسټ موجود او چې کومه کمپنۍ اسټ موجود نه دي صرف او صرف په یو کس په کاغذونو کې جوړه کیوه کمپنۍ موجوده نه ده اکثر په فارکس ټریډینګ کې داسې کمپنۍ دي چې نمونه خرڅي صرف نو میدا کپړي د سره شتانه نو دا غي شیرز خو اخستل شي خو خرڅول نه شي په ګرانو پیسو نو په دې فارکس ټریډینګ کې چې څومره سوداګانی دي ټول حرامي دي حلال کار پکې نشته چې تا په قبضاو کې دارنګ بیٹ کوین دا سوداګانی پکې کوي بیٹ کوین نو تاسو دلته لیکلي دي کنه کریپټو بیٹ کوین ورته ویل شي وا کرنسي دا چې هغه خپل خاصه غن لري دا وجودي نشته دا صرف او صرف ان سی دي ډیجیټل کرنسي هم ورته ویل داغه واري بیا سار ټیم کې وګوري چې دا کرنسي ګرانه شوی دا چې لکه جواری چې کای کله लाख روپۍ وګټي کله लाख روپۍ توان نو مارجن نه بیا پیسې کټ کیږي مارجن اکاونټ پتا کولاو کړی او چې کم د کم پوزیشن در کوي کومه قرضا در کوي د بروکر هغه ته لیوریج ویل شي هغه ته شوی نشي لیوریج نقد پیسې نه در کوي پوزیشن در کوي یعنی تاسو اجازه در کوي معاهده در سره کوي چې تکا چا سره سودا کوي نو ته د 1 लाख روپۍ سودا کول شي 10000 روپۍ مارجن ده او लाख روپۍ د مارجن ده وای چې د 10 लाख روپۍ سودا کول نو تا ته ځان ډیر مالدار لګي چې وګوره 10 लाख روپۍ سودا لاندې پیسې در سره 10000 دي یا लाख دي او 10 लाख روپۍ کلا وړاندې مخکې کوي هغه باندې سوداګانې کوي نو دا فارکس ټریډینګ ولا چې دي کنه دا ته ځان ډیر مالدار اله ځنه خلک وي په
آنلاین تجارت کې توان وکړو دغه جوړای کې توان وکړو دا جوړی ده په دې کې خلک توان وکړي کنه به کورونه په خاص کې اول ګټو کې د جوړی دا کله کله ګټو کې نو شیطان وایي چې د خډره ګټه کې مور پلار ډېر خوشاله شي وایي زوی د سکه آنلاین کاروبار کوي چې ورته څه شي کاروبار کوي اول خو نه خي چې خو به دا درته فارکس ټریډینګ کې دا کاروبار کوي په لزر روپۍ باندې د لکاو روپۍ کاروبار کوي لګي نو په دې کې کله کله په کې لیکلي چې موږ سره چې بروکر دی کلیوي کنه چې موږ ته مال لیوریج درکو یعنی چې کم د پوزیشن درکو په دې باندې تا پیسې نه کټ کوو یعنی سود در نه اخلو چې کومه قرضا در هغه ته ویلي سویپ فری ورسره لیکلي نه سویپ فری لیکلي سویپ فری اکاؤنٹ درته کولو نو باوجود دې کا سویپ فری وی کنه پیسې در نه کمیشن در نه کټ کوي یا په هغه باندې هغه باوجود دغه کې سوداګانې جایز نه دي په دې کې داسې یو سودا نشته دا په هغه کې شارټ سیلینګ پکې وي فیچر دا وګوره سپاټ سوداګانې پکې سپاټ سوداګانې په فارکس ایکسچینج کې چرته سپاټ سوداګانې چې یو شاید واخص ته پلاس پلاس ملاو چې دا سپاټ سوداګانې په فارکس ټریډینګ کې نشته فیچر سوداګانې پکې شته او دا سی اف ډي پکې اکثر دای چې ما درته و چې یو شاید هغه بروکر درته و خو چې دا مثلا 10000 دي 10 تولې نو تور ته وای چې زما په دومره باندې شو سار دې چې پته ولګي چې خو ګران شي یا مارکیټ ته خیال کوي عالمي منډي په سمره باندې که مارکیټ کې توان کړو نو بروکر د نه پیسې کټ کی کا ګټه دې کړی وته تا مارجن کې پیسې جمع شي هغه مارجن چې کومه ګټه راو بسله شرط دا لیوریج چې پیسې دي دا پوزیشن دا پیسې نه دي نه راو بسله شي دا صرف پوزیشن دی نو فارکس ټریډینګ کې تاسو سوال شته په دې باندې پوه شو فارکس ټریډینګ چې دا ضرورت تو به دې کم ضرورت دی بل تجارت نشي کولای نشي چلے کم چې مجوزین دي کنه پای کې یو داس یو خالد داور دی نه متبادل خو علما ذکر کړه خدا چون کې د بروکرج څومره د غیر مسلم دي ستاسو متبادل باندې اسلامي متبادل چې دی کنه په هغه باندې عمل نه کوي بانکونو متبادل ذکر دی کنه بل سبق کې تاسو د اسلامي بانکري او غیر اسلامي بانکري خو ملند مختصر خو څوک په متبادل چې کم د اسلامي په هغه عمل نه کوي او نه په عمل کېدلش دا سه فارکس ایکسچینج چې دا په دې باندې نقش کېدل اسلامي متبادل باندې عمل نشي کېدل ممکن نه دی علما ذکر کړي نو د داسې ضرورت دی نه چې دنه بغیر تا وخت نه پس کی تاسو خو به جوړای ته توای چې ضرورت تبيح المحظورات نو دنه د ضرورت نه د خلک په دې باندې ګټه کوي د جوړی ده نو فارکس ایکسچینج کې څومره سوداګانې کیږي د جوړای په بنیاد باندې کی قمار پکې دی غرر پکې هم دی نو دا جایز صورت نه تاسو په دې مسله باندې پوه شئ فارکس ټریډینګ او د نور څومره غوړي د ځان سره ولي کې اصطلاحات چي دي فورکس یعنی فارن ایکسچینج کریپټو سپاټ on the spot لاس پر سودا فیوچرز مستقبل ولا سوداګانې مضاف الى المستقبل CFD کانټریکټ فار ډیفرنس دا سودا چې ډیفرنس برابر اختلاف هغه چې دا کنه دا نفع او نقصان دا برابر ہے سره آپشن زنه خلک آپشن پکې اخلي آپشن دا پکې بل نه سودا د فارکس ایکسچینج کې خلک آپشن اخلي آپشن دته ویل شي چې ماته اختیار راکا چې زوا سباره سه دا ډالر چې دا په دومره پیسو باندې اخلم ماته به اختیار راکې چې زه به اخلم یا نه ام آپشن در سره کړم خو دغه اختیار درنه پیسې اخلي د اختیار در باندې خرڅي نو اختیار څه شي دا نو سار به ستا مرزي دا اخلي کنه اخلي آپشن خو در سره خو بروکر ته پیسې ورکړي د آپشن در باندې خرڅ کړه د اختیار خرڅي دا آپشن هم خرڅيږي په فارکس ایکسچینج شیرز می درته خو دل کنه دوه قسمه دي یو حلال شیرز یو حرام شیرز ډے ټریډینګ او روزانه په بنیاد باندې تجارت چي لیوریج می درته خو د کم پوزیشن چې دوی درکې په 10000 روپۍ باندې د लाख روپۍ پوزیشن درکې مارجن خطا کمی نقد پیسې حالت کې هغه سره موجودي 10000 روپۍ موجود سویپ فری مطلب دا دی چې په دې باندې کمیشن تنه نه کټ کی تنه سود در نه اخلي ٹھیک څه نو دا ټول اصطلاحات په دې کې تاسو په کم ځای باندې نه پوهیږئ به ماته وو خو فارکس ایکسچینج اور حال مسله دا چې د کې څومره سوداګانې کیږي دا غیر اسلامي دي او دا جایز نه دي واخر دا